نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزت مندو ختم بخاری د بناتو چې شیخ صاحب هغوی ته ختم کوي دا خبره ده چې په ختم د بخاری د بناتو کې دومره ډېر بنین او رجال هم موجود دي ځکه چې دومره ډېرې ښځې راجمع شي نو یقین مې نه شي چې هغوی موږ ته غوږ کېږدي خو زه ښه ده چې تاسو مخې ته ناست یئ نو دا غټه تسلي ده که نه دومره ګڼې ښځې راجمع کول او بیا غلي کول دا به د چا پلار وکړي دا داسې اسان کار نه دی ښځو په باره کې دا مشهوره ده ښځې وایي چې موږ 2 ګنټې غلي کینې هغو له خو بیا تبه راځي ناجوړه کېږي نو د دې وجې نه دا مجمع زموږ دپاره ډېره اهمه ده دا کم چې مخامخ دي ځکه چې ویل یو کس میان نیول وي چې جال یې ور واچوو یو می پکې راوختو چې بیا یې جال ور واچوو چې تش راوختو او کوم می چې نیولی و د هغې په دې مرۍ یې زور کړو ویل ته خو رانه چېرته تلی نه شي ته خو مې نیولی یي بیا یې جال ور واچوو بیا تش راوختو بیا به یې هغه زوړ می د مرۍ نه ونیو ته خو رانه چېرته تلی نه شي بس دا خو موږ نیول دي دا خو رانه تلی نه شي او که هغو غوږ کېښودو چې هم فایده به ورته وشي نو 2 خبرې د دې مجمع په مناسبت څه مې ذهن ته رالې هغې وړاندې کومه د دې په مناسبت سره ځکه چې ما وکتل نو ډېر کشران او ډېر ماشومان زما مخې ته دي نو یو د دې په مناسبت سره دا خبره عرض کومه چې په دې دیني مدارسو کې زمونږ د دې ماشومانو تربیت کیږي او دا زمونږ یو ذمہواري ده د دې خپلو کشرانو دینی تربیت وکړو د دې دپاره چې زمونږ په کورونو کې په راروان وخت کې زمونږ په خپلو کشرانو کې دهریان او کومینست او په عقیده کې خراب او فاسد العقیده خلق راته چرته پیدا نشي لکه څنګه چې د باطل په سازشونو کې یو غټ سازش دا دی او دویمه خبره دا وړاندې کومه موږ د مشرانو ټولو ته چې د دین غم په دنیا باندې غالب کو دین په دنیا باندې غالب کو او دنیا له غلبه نه ورکو د دې لپاره چې پر روان وخت کې د فتنو نه بچ شو او خاص طور سره د دجال په لښکر کې شامل نشو په هغې پسې روان نشو دا 2 خبرې د دې ماشومانو تربیت د یو اهم او بنیادي څیز دی الله پاک موږ او تاسو له راکړلي او د دې بارانه تپوس هم کېږي او دا د الله پاک نعمت دی خو داسې نعمت هله دی چې کله موږ د دې د اصلاح کوشش وکړو دا ښایسته ښکلي نوجوانان او دا ماشومان
دا داسې نه ده چې یاره خانداني منصوبه بندۍ والا په ګټو باندې موږ ته ولیکل چې بیټا نعمت اور بیټی رحمت، چې زوی نعمت دی او لور چې دی نو دا رحمت دی او بس قصه ختمه شوه. نه، نعمت اله دی او رحمت اله دی چې کله ته د دې تربیت وکې، پرورش یې وکې او دا ستا دپاره د سترګو یخوالی شي، اله نعمت دی. او که داسې نه وي، اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی، ورکوټی دی، ډېر ښایسته کتاب دی، تربیت اولاد. هغې کې د تربیت خبرې خو وروسته دي، هغه خو په قلاره دي، خو په دې اولنۍ پاڼه باندې یو دعا لیکل دی. وایي د تربیت خو به درته وروسته بیانوم، اوله صفحه چې راواړئ نو په هغې دا دعا لیکل ده چې په حدیث کې دا دعا هم ده: اللهم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا. اللهم انی اعوذ بک من ولد، یا الله د داسې اولاد نه، داسې بچو نه پناه غواړم، یکون علی وبالا چې ما باندې وبال شي، ما د پاره د پریشانۍ سبب جوړ شي، ما د پاره د ذلت سبب جوړ شي، زما د پاره مصیبت جوړ شي، هغې نه پناه غواړم. نو هر بچی ته نعمت نه دی ویلی، د ځینې نه پناه هم غوښتې ده. نو نعمت هغه دی چې کوم تا په دې دعا سره د الله نه وغوښتو چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. ربنا هب لنا من ازواجنا، یا الله موږ ته داسې بیبیانې راکې، وذریاتنا او داسې بچي راله راکې، قرة اعین چې زمونږه د سترګو یخوالی شي، سترګې مو په یخې شي ربه. وجعلنا للمتقین اماما، او موږ د متقیانو امامان وګرځئ، زمونږ اهل و عیالو، زما ښځه او زمونږ بچي نیکان او متقیان کې چې زه د دیو امام مقتدا او پیشوا یم او دیو راپسې. ځکه که هغه صلحا دي چې ته به د صلحاو امام یې، مقتدا مشر، او که هغه فساق پجار دي چې ته به د هغې امام یې، مقتدا به یې. نو داسې د الله نه وغواړه چې داسې بچي چې هغه د سترګو یخوالی. سترګو یخوالی معنی دا ده چې ته لیکلی دي وایي چې پلار خپل بچی په عبادت یا په یو نیک کار یا په یو علمی کارنامه کې وویني او دته یو خوشحالي راشي، دقه د سترګو یخوالی دی. د ده زړه خوشحاله شي چې دا خپل بچی وویني د قرآن په لوستو باندې، د علم په ښودو باندې، د دین په خدمت باندې، په مونځ په عبادت په څه چي، نو هله به د سترګو یخوالی. نو دا زمونږ ذمواري ده ورونو چې دا بچي دا خو الله را کړي. ګوره د انسان خپل څه کمال نه دی، دا تقسیم هم الله ذکر کړی دی. یهب لمن یشاء اناثا، چاله الله پاک وغواړي هغې له لوڼه ورکي، ویهب لمن یشاء ذکور، او چاله زامن ورکي، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاله دواړه ورکي، ویجعل من یشاء عقیم، او څوک شنډې کې اسم نه ورکوي، نه یې لور او نه یې زوی. موږ یو تعلقدار دی پېښور کې، ښه دولتمند دی، نه یې لور شته او نه یې زوی شته، او نه هغه بیمار دی او نه یې ښځه بیمار ده، نه یو ډاکټر پرېښی دی او نه یو حکیم پرېښی دی، او نه یې ملا پرېښی دی، دم او سختار څه اوس ناامیده شو بس. نو چې الله یې نه ورکوي نو څوک یې نشي ورکولی. او چاله زامن ورکړي، نو یو ماما دی د هغه 9 زامن دي، خو دا لور چې ده که نه دا په خپله یو خوږمن انسان، یو ډېره خوږی سړي ته تاسو ته پته نه. نو هغه وایي چې اوس زما لور وشوه، الله پاک لور نه دی ورکړی، د هغې ځان خپل خوږوالی. هلته یو ماشټر و، د هغه 11 لوڼه وې، 11 غالبا اوس مړ شو، یو زوی هم نه و، په دغه ارمان د دنیا نه لاړ. نو چاله لوڼه، چاله زامن، چاله دواړه الله ورکړو. نو چې الله ورکړو نو بیا رسول علیه صلات وسلام هم دا ذمواري ذکر کړل، الله پاک هم ذکر کړل، فرمایي قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځان او خپل اهل و عیال د دوزخ د اور نه بچ کړئ. معنی د دیو تربیت وکئ، د دیو د اصلاح کوشش وکئ چې د اور د دوزخ نه بچ شي. د اور د دوزخ نه بچ کول په دې بنیاد دي چې دا په سمه لار باندې روان شي، دا یو ذمواري ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، خبردار هر یو په تاسو کې نگران دی، مشر دی،
او د خپلو کشرانو تپوس به کېږي، د خپلو بچو تپوس به رانه کېږي چېرې تا د دې د اصلاح او د تربیت کوشش کړی و که نه. دا څه کمال نه دی چې ته قیمتي موبایل خپل زوی له واخله چې غرق او پرک شي برباد شي په هغې باندې. اوس چې راتلم که نه ستاسو دغه ته نو خپل کبابیانو سټاپ ته راووتم، نو ما ګنې وي چې یو کس هلک دی، نوجوان هلک دی، موبایل یې مخې ته نیولی دی او هغه پاگل دی، هغې حرکاتو نه داسې معلومېده. خو ما ته دا عبرت واخیستو چې دا دی گیم کې چېرته پاگل شوی. اوس نن خبره ته کوم لوبه نه کوي موبایل کې، ځکه چې هغه موبایل یې مخې ته نیولی و او هغه اشارې چې کولې کله داسې او کله داسې لکه بلکل دا دی پاگل کړی. دا لوبې نه دي، خاص طور سره دا پبجي او دا گیمونه دا پاگلان کوي. ګوره دا نوجوانان نه دي، دا دله لیوني کوي. یقین کوه دا څه کمال نه دی چې ته قیمتي موبایل خپل زوی له والې، دا کمال دی. حدیث کې راځي بهترین تحفه بهترین عطیه ورکړه چې ورته وایي بخشش، بهترین بخشش، بهترین تحفه، بهترین عطیه چې پلار یې زوی له ورکړي هغه دا دی چې ښه ادب ورته وښیي، ښه اخلاق ورته وښیي. دا تحفه ده، موبایل تحفه نه ده، دا هلاکت دی. نو الله پاک فرمایي دا د دوزخ د اور نه بچ کوي. نو دا زمونږ یو ذمواري ده او د دې په باره کې به زمونږ نه تپوس کېږي. الله جل جلاله د کشرانو د بچو د تربیت او د اصلاح دپاره په قرآن کې ځای په ځای ذکر کړی دی او یو صورت مستقل د دې لپاره نازل کړی دی. د بچو د تربیت دپاره مستقل یو صورت دی، هغه صورت لقمان دی. هغه کې پوره د هغو د تربیت دغه دی چې حضرت لقمان حکیم یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ټول تفصیل د علماو نه معلوم کوي. هغه درس دغه ځای ته کښېنئ و وګورئ، صورت لقمان د معنو سره زده کوئ، بیا وګورئ چې د بچو د تربیت دپاره او د اصلاح دپاره به کې څه سامان سریح بریش دی او که نه. او بنیادي خبره دا ده ورونو چې دا زمونږ کشران نه دي، اخرت خو لا په خپل ځای دا په دنیا کې هم هله زمونږ په کار راتلی شي چې مونږ د دیو دینی تربیت وکړو په دنیا کې. که ته غواړې چې زما بچی زما ادب وکړي، زما احترام وکړي، زما قدر وکړي، ما وپېژني چې د مور پلار څه حق دی، دا په اے بی سی ډي کې تا نشي پیژاندی، دا به دې په دې قرآن کې پیژني. قرآن دې پې ووایه که نه، نو دلته به دا سبق ووایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. ستا رب دا فیصله کړله چې بندگی به صرف د یو الله کوئ او مور و پلار سره ښه سلوک کوئ. دا سبق به په قرآن کې ووایه چې واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، د شفقت وزر مور و پلار ته ښکته کا. او دا سبق به ووایي چې ولا تقل لهما اف، اف قدر ورته مه وایه، ولا تنهرهما او رټی مه، وقل لهما قولا کریما او نرمه خبره ورته کوه. دا به په قرآن کې وایي عزتمندو، بیا به تا وپېژني. او که د دینه مو خبر نه کو او تربیت مو ونه کو، اصلاح مو وله ونه کړه، نو آخرت خو لا په خپل ځای او په دنیا کې به مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ به فرمایل زمونږ د ریوڼ په مشرانو کې وی بھائی اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو تیرے ناک میں دم کر کے چھوڑیں گے. سپیږمو له به دې راولي بیا. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو کس شکایت وکړو، ویل زما زوی زما سر په ډانګي وواهه او ماتې کو، او هغه چې ورته وکاته واقعي سر مات وینې ته به یې دی زوی دې راوغواړه. زوی راوغوښته وي تا ولې د پلار سر په ډانګي والی دی، د دې خو په تا لوی حق دی. ویل زه خبره وکړم، ویل اجازت دې وکړه، وی د پلار خو لوی حق دی، د بچي هم څه حق شته. حضرت عمر ورته وی چې او شته دی، وی څه دی؟ هسې مختصر یې ورته د تربیت په حوالې سره وویل چې پیدا شي نو هغې په ښه غوږ کې اذان ګس کې به اقامت وکړي، اسلامي نوم به وله کېږي، بیا به د هغې دیني تربیت کوي او دارنګې ختنه به وله وکړي، عقیقه به وله وکړي، ویښته به ترې وخري یا به سپینو زرو سرو زرو څه وتلي ور به کړي. بیا چې دین د زده کړې په موډ کې راشي، زده کړې وخت ته ورسي، دین به ورته زده کوي. بیا چې نکاح ته ورسي رشته به وله کوي مناسب ځای کې. هسې مختصر خاکې ورته ذکر کړه. بیا ورته هغه ویل امیر المؤمنین وی زما د پلار خو زما یو حق هم نه دی ادا کړی، نه یې راله څه اسلامي نوم ایښودی دی، نه یې راله تربیت کړی دی، نه یې په مناسب ځای کې رشته کړله او اوښان یې راته حواله کړلي چې دا سره وه. او صرف دومره راته ویلي چې که اوښانو جګړه کوله او کوم اوښ زورور و نو ډاډانګې به د دې زورور اوښ دې سر ته راچې او دا کمزوری به ترې خلاصې، به دا ډیوټي را لګول او دغه سبق یې راته ویلی. نو ویل امیر المؤمنین د اوښانو ډانګې مې په لاس کې و کور ته رالمه.
او ذهن کې خو مې دا وه چې دو خان جګړه کوي یو زوروري او کمزوري نو زورور وخ سر ته بډانګې راچوم نو هر زورور ته مې ذهن دا تللی و نو مور پلار مې جګړه اچیل وه چې ومې کاته نو پلار مې زورور و مور مې کمزوري و ډانګی مې د پلار سر ته راواچه او بی مې تې خلاصه کړل نو حضرت عمر ورته وی چې دا ستا غلطي ده ستا چې تا د تربیت نه کړی ځکه ستا سر په ډانګي وایي نو دا بچی چې دی دا به په دنیا کې ګورې زموږ سر په ډانګي ووایي د دین غافل کیږو نو دا ډېر اهم پوینټ دی ډېر ضروري خبره ده ځکه چې باطل والو ټول کوشش په دین او جوانانو پسې شروع کړی دی د عقیدې د خرابتیا د شپې نه وخته د پروګرام نه رالم یو هلک د مسجد نه بهر انتظار راته کوه ما ورته ویل لکه دا خو 11 بجې دي کله ناوخته راشه او زه اوس په دې نه پس کتاب ګورم ویل نه تا سره مې ضروري خبره ده ما یې سر حاضر نوجوانو هسټل کې یونیورسټۍ کې عجیب خبرې وکړې هغې تفصیل تاسو ته نه یم خو لکه هسې دا سبق مې ترې واخیسته چې دیو ته دې نوجوانانو ته څوک څه پړاوئ د دیو څنګه ذهن جوړوي د الله په باره کې چې هغه ته کوم شکوک شبهاتو د حدیثو په باره کې د قیامت په باره کې مړه څه عجیب ذهن والا چا جوړ کړی و ما ورته ویل بچو څه خبرې مې ورسره وکړې څه مې ورته ویل چې دا ډېر تیر طلب دي ډېرې ګوتې دي ته بیا هم راشه او زه به ستا تسلي وکړم خو دا عبرت مې ترې واخیسته چې دا نوجوانان که موږ او تاسو د دین په اعتبار سره د قرآن په اعتبار سره د صحیح عقیدې او د صحیح عمل او د صحیح اخلاقو په اعتبار سره مو خیر خبر ولا وانه غیسته کنه نو دا به بیا په کور کې بدن نه او بې دینه به نعوذ بالله په خدای پاک باندې به شکمني د جنت او د دوزخ په باره کې به څه عقیده عجیبه سوچ لري د دې او موږ به غافل موږ به وایو چې بس هغه خو ډېر ښه تعلیم کوي او په ښه هاسټل کې دی او یونیورسټۍ کې دی دومره فیس داخلومه او بیا به چې دی نو ډېر شی زموږ په دې پېښور کې ډېر نوجوانان هغه په نشو کې لاړ ډوب شو د کالج او د یونیورسټۍ هلکان او هغه چې دی نو په آیس او په کمو نشو کې شو نو دا ولي موږ تاسو دې ته اړو توجه نه ده کړ د دې خبرې اړو موږ عزم نه دی کړی چېرې د دې نانګرانیم چې دی نو زموږ ذمواري ده دا مدارس دا کار کوي موږ دا مدارس سپورټ کو دې سره په دې کې معین او مددگار شو چې دا زموږ د بچو تربیت کوي زموږ د شیخ صاحب ابل کال سترګې اپریشن زموږ سره پېښور کې وو بیا یو افسر حیات آباد کې د هغه په تعارف باندې هغه ډاکټر چې دی نو اپریشن کاوه نو موږ د هغه افسر په بنګله کې وو په بیټک کې پټ افسر موږ کشران مولیانو هغه سړی مشر سړی و عام داسې سونډه منډه و خو ډېر د حکمت یو دلچسپه خبره وکړه زومو حسین مولوي صاحب یو د شیخ صاحب زومو ویلې بچو ویل چې تاسو دنیادار خلکو ته او د دنیا په اعتبار سره غټ تعلیم یافته خلکو ته ونه پسقېږئ ونه کړېږئ او شکر وباسئ او په خپل لوی تعلیم یافته بیا ویل د دې حیات آباد یو غټ افیسر ویل زما خواله راغی او په اټکو باندې وژړل یو ما ته وی چې ته مې پتا مې زړه خوږېده جو رالم او د خپل زړه تا ته شوم ما ورته ویل چې څه چل دی پلان کیا هغه راته خپل داستان بیان کو ویل ما ته وی چې تا ته خو پته زما 2 زامنو ما چې او ویل ما په ډېر غټ تعلیم وکړو بیا پاکستان نه مې انګلینډ ته ولېږل انګلینډ کې مزید تعلیم وکړو خو دنیوي تعلیم و بیا هغوی هلته ورته جاب میلاو شو د انګلینډ نیشنلټي ورته میلاو شو هلته ځانه ودونه وکړو لکه دونه غټه خرچه مې پرې وکړه بچي مو شو نو پلار وی چې زما په ذهن کې داسې راله چې یاره په ویزټ باندې لاړ شم انګلینډ ته هسې به یو څو شپې یو زوی کره وکړم جدا و او یو څو شپې به بل که وکړم نصیب هم شو د یوې بیا نه سړی خامخا خوشحالېږي چاته مې داسې تذکره کړوه چې یاره د انګلینډ ویزټ کومه بچي به دي هلته هغو خبر شو ما ورته لا هغو ته څه نه دي ویل او نه مې لا ویزا راغېستې ده او نه ټکټ نو یو مشر زوی مې راته ټلیفون وکړو څه وایي راته زوی پلار ته وایي وی ابوجي وی زه خبر شوم چې ته انګلینډ ته راځې خو ما ته په وخت باندې ټلیفون وکړو چې ګورې موږ کره رانه شي زوی پلار ته وایي چې موږ کره رانه شي موږ ډسټرب کېږو زموږ سیسټم کې خلل راځي چې ته دلته راشې ګوره ما ته د اوس نه وویلو کابل سره څه ګنجایش ښه وکړه موږ کره رانه شي ویل د ځمکه مې د خپو لاندې نه وتښتېده چې وایي زه خو په دې تمه وم چې ما ته به ټلیفون کوي چې مرحبا چې ته راځې ډېره ښه خبره ده ویل زړه مې خو نه چویو نه رغېږي چې دا پسه مصیبت واوښتم ویل چې شپې ګورم کشر ټلیفون وکړو ما ته وی چې ابوجي زه خبر شم چې ته انګلینډ ته راځې خو پلیز ګوره چې موږ کره رانه شي زموږ سیسټم ګډوډېږي او موږ چې دی نو ډسټرب کېږو ستا په راتلو پته نه چې څه سیسټم به و
ویل دا زړه مې راټک شو چې زما هغه لکونو خرچې ته وګوره او زما هغه دومره پیسو دولت لګولو ته وګوره او بار ملک ته لېږلو ته هغو چند شپوله مستقل ساتل نه چند شپوله ماته تیار نه دي. نو ویل دا ګوره تاسو موږ ته غټ عبرت واخیستې چې ګوره دیني تعلیم دینی تربیت عزتمندو دا ډېر ضروري دی. او که نه وي غرونو علاقې او ساده سړی ویلتلی و زوی په هاسټل کې و دا خو جالي وژغوني سړی و جو هغه خو به ماډرن و په دې مثبت ښکاري چې دا ووایي چې دا زما پلار دی. جو هلکانو چې تپوس کړی دی چې یاره دا دې څه دی دا ورته اوس غلی غلی وایي چې دا وایي دا زما د پلار دوست دی که د پلار یار مې دی او ده واورېده پلار یې واورېده هم د نر زوی و وایي د پلار یار یې نه وایي د مور یار یې یمه. نو بیا به داسې اورې جواب اورې چې دا ته به پلار نه وایي. نو دا ضروري دی عزتمندو چې دا تپوس به رانه کېږي په دنیا کې هم د هغې ثمرات ووینو او په آخرت کې هم دا یو ذمواري ده. او په دې کې غټ رکاوټ څه دی دا دویمې خبرې له راځم. غټ رکاوټ پکې دا دی چې موږ دینی تعلیم او تربیت بچو له ځکه نه ورکوو زموږ په ذهن کې دا خبره ده چې یاره بیا به دنیا ونه ګټي او څه به ګټي او څه به خوري او زما دنیا به ډېره نه شي. ټول د دنیا بوت چې دی هغه په زړه باندې سور دی چې ګنې دا به ملا شي یا به حافظ شي یا به قاري شي نو بس دا به د لوږې نه مړ شي دا به څه خوري او څنګه به زندګي تېرېږي او مستقبل به صحیح او دا مستقبل او مستقبل ډېر زیاته دا خلک زوتی چېرې د مستقبل سوچ پکار دی. دواړه طریقو مستقبل او مستقبل بسته کېږي خو اصل مستقبل ته معلوم دی. مولانا محمد احمد صاحب رحمت الله علیه فرمایل ډېره ښه خبرې کولې ریوڼ اجتماع کې وہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسائل ہے خلک وایي چې موږ ته مسلې دي موږ مستقبل به څنګه ښه کېږي. وایي مستقبل دا وس دا نږدې نه دی ویل مستقبل خو د دې ځای نه شروع کېږي حتی اذا بلغت التراقي وقیل من راق چې دا سا دي په وتو شي که نه دې ځای نه مستقبل شروع شو دې ځای نه مسایل شروع. روټي کپړه مکان څه مسله ده روټي کپړه مکان دام څه مسله ده چې خلکو له دونو ټینشن اخیستی دی. نو اصل د دنیا بوت په زړه باندې سور دی ځکه د دینی تعلیم نه موږ غافل یو چې یاره دینی تعلیم والا به څه خوري چې څه الله مقرر کړي هغه به خوري. نو کم یو ملا د لوږې نه مړ دی. سسرال والا ما ته ویله 1999 دغه وخت کې چې رشته پېښور کې وشوه هغه خلک نو اسخرګانۍ والا سره نوی نوی تعلق و تعارف پیدا شو او په هغې کې چې دی نو اکثر بلکل انپړ نو ویل تا ته دا مفتي ولې ویل ما ویل چې دوی ته به لاوستی وایي چې دا کورس دی یا څه شی دی. ما ورته ویل مفتي هغې ته وایي چې مفتو کې خوري او مفتو کې سکي او د مفتو پټکې په سر کړی او د مفتو صادري او د مفتو په بوټانو کې ګرځي هغې ته مفتي وایي. ښه ویل دا ځکه تا ته مفتي ما ویل ځکه راته مفتي وایي. نو په مفتو کې به خوري دا چا وایي چې یاره دا مولا به شي او دا به د لوږې مړ شي. دا د دنیا بوت چې دی عزتمندو دا مغلوبه کو او دین پې غالب کو. زمونږ د صحابو څه فرق دی خلک وایي ډېره خو دا فاصله ده دونه فاصله نه ده خو دین د هغوی په زړه کې و دنیا یې په لاس کې وه چې کله یې وغوښته بس ویې غورځوله لاس کې یو څیز غورځول هېڅ ګران نه وي. او موږ الټه شوي یو موږ دنیا زړه ته کوزه کړله دین مو په لاس کې دی. نو بس بیا هغه دین پرېښودو ته هر څه ته پسې تیار یو خو چې بس د دنیا لالچ څنګه راشي. او هغه فرمایلی که نه یو مشر یی دنیا کې محبت لے ډوبېږي همې دغه د دنیا د مینه په آخر موږ ډوبی. او د نبی علیه صلات وسلام ارشاد دی چې حب الدنیا رأس کل خطیئه د دنیا محبت د هرې خطایې سر دی او هغه چې دی نو انسان آخرت نه غافل کوي. ځکه خو الله فرمایي فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور خبردار دنیا دی تاسو په دوکه کې وانه چې یو شیطان دوکه باز دی تاسو ونه ټګي دوکه دی د سونه کی دوکه کې دی دنیا مو وانه چې د آخرت نه مو غافل کی او چې ټول صلاحیت په دنیا باندې لګي ټول سوچ د دنیاي او هغې لره په ذهن باندې مسلط وي او دا مرض دی. او الله پاک فرمایي ان الانسان لربه لکنود یقینا دا انسان د خپل رب ډیر ناشکر او نافرمانه دی. وانه على ذلك لشهید او دا د دینه خبردارم دی چې ګوره زه د ناشکرۍ او د نافرمانۍ په مرض کې اخته یم او ډوب یم. اوس څه وجه ده دا ولې بیمار شوی دی نو وانه لحب الخیر لشدید د مال محبت په ډیر غالب شوی دی د دنیا مینی دا دونه غافل کړی دی ناشکره کړی دی. او سوچ دی وکړه فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور نه دې ته سوچ نه کوي ګوري نه چې قبرونو والا را پورته کړی شي هغه ورځ باندې به څه پکارېږي.
نو دا دنیا داسې نه ده کنه چې یاره موږ دا سوچ کوو چې یاره که موږ د دین خدمت کو یا بچی مو عالم کو یا د دین خدمتګار هم جوړ کو نو دا به دنیا نه به بالکل چې دی نو محروم پاتې شي. دا دنیا د الله په حکم چلیږي. حدیث قدسی کې سره راځي دا دنیا ته الله پاک حکم کړی دی. صحیح ورته فرمایل دی یا دنیا من خدمنی فخدمیه ومن خدمک فاستخدمیه. ای دنیا څوک چې زما د دین خدمت کوي دنیا ته د هغې خدمت کوه د هغې خپو کې پرېوځه. ومن خدمک وی دنیا څوک چې ستا خدمت کوي نو فاستخدمیه ښه خدمت تې والا خیر کړه وکړه. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په خپله فتاوه کې دا حدیث نقل کړی دی. حدیث قدسی دی چې الله پاک فرمایي یا ابن آدم خلقت کل شیء لک وخلقتک لی. ای د آدم بچیا ټول شیونه د دنیا می تعالی پیدا کړلی او ته خپل ځان له پیدا کړی خپل عبادت د پاره زما د دین د پاره. فبحقی علیک الله تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. زما چې ګوره پتا کم حق دی پاغي دستا قسمی چې د دنیا په شیونو کې دومره م مشغولیږه چې د کم مقصد د پاره مې پیدا کړی چې دا غي نه دی غافل نه کی. یعنی دین نه دی غافل نه کی الله نه دی غافل نه کی آخرت نه دی غافل نه کی. او کدی چې د دنیا د محبت چې سون غالبي کې ورس پر د نور غالبې دی او حلال او حرام نه بیا به صحیح غټه مسله به صحیح اخر کې به دنیا چې دا کنه چن کلونه کې به ویني دا به 2 بلاک کېږي ټوله دنیا. او اقبال ډیر مخکې د دې پیشنګویي کړوه. نو دا به یو به روحانیات والی اعمال والا او یو به مادیات والی. د مادیات والا مشر چې دی هغه به دجال او د روحانیات والا مشر به امام مهدی او بیا به عیسی علیه السلام. به ټول یا په یو بلاک کې یا په د روحانیت او د اعمال او د مادیات مقابله وي. نو لیکلی دی و جس کی دل میں جتنی دنیا کی محبت ہوگی اتنا جلدی وہ دجال کے پیچھے چلے گا. چې څونه د چا په زړه کې د دنیا مینې د قمر ضرب په دجال پسې ځکه چې معه جبل من خبز مسلم کې حدیث دی چې د روټو غر به د دجال سره د روټو غر څه معنا دې 2 شرح لیکل دي. معه جبل من خبز بعض شارحین وایي دا په خپل ظاهر حمل دی چې د خوراک د ټول سیستم به د دجال په قبضه کې. یعنی واقعي روټۍ به هغې سره چې څوک د خبره مني ډوډۍ به ورکوي چې څوک یې نه مني هغې له به نه ورکوي. او بعضې وایي چې د دې نه مراد خبز نه مراد حقیقي ډوډۍ نه دي. مقصد دی چې د خوراک او د فوډ دا ټول سیستم نه دی دا هغوی قبضه کوي لکه څنګه چې منصوبه روانه ده. نو چې دا ټول قبضه کړي نو بیا به اول فری ورکوي. لکه دا اوس چې کومه کارډونه وي چې دا پلان کې کارډ او راشن کارډ او خلک هم خوشحاله وي په کارډ به راشن میلاوي صبر کوه. نو خلک به فری به ورکوي چې فری ورکوي خلک به په عادت کې خپل لاس خپې وهل به هم پرېږدي او قحط به مي چې بیا وروسته به پې شرطونه ولګوي چې دا داسې نه میلاویږي دې لپاره به دا کې دا به کوي. نو خلق خو بیا په دغه ځای کې پساو شي که هغه شرطونه مني جو بیا به د ایمان ځي او که نه مني جو بیا به وږی کېږي تږی کېږي به سخته به د باندې راځي دا به امتحاني. اوس که ستا په زړه کې ایمان مضبوط و دنیا محبت نه و دنیا له به لته ورکړي په ایمان باندې به کلک پاتې شي. او که ایمان کمزوری و او دنیا محبت غالب و بس بیا خو به وایي چې مړه دا هغه نه دی تاویلونه پکې خلک دغه دجال نه دی مړه دا بل سیستم دی دا او دا راشن میلاویږي او فری دا دی او هغه دی او دا خیراتي اداره ده بیا به د هغې انجام عجیب. نو دا محبت به عزتمندو دا به کمول غواړي د دنیا او د دین محبت د اعمالو محبت د روحانیاتو محبت د آخرت محبت د الله او د رسول محبت د پې غالبول غواړي. ځکه حدیث کې دعا د اللهم انی اسألک حبک یالله ستا محبت غواړم وحب من یحبک دغه خلق محبت غواړم چې تا سره مینه ده وحب عمل یقربونی الی حبک او دغه عمل محبت غواړم چې تا ته مې نږدې کړي ربا. دا به د الله پاک نه سوالي او دا به غواړو دا به یو فکر به وي. ځکه چې په حدیث کې راځي صحابو تپوس وکړو چې د الله رسوله وی چې قحط به د دجال په زمانه کې ویلی وی چې کم خلک دجال خبره مني هغې له خو به خوراک هر څه میلاویږي چې نه مني نو خو به هم وږي کېږي تږي کېږي به نو څه به کوي. ارشاد یې ورته وفرمایي یعقوب به وایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو په دې باندې به لوږه ختم شي په دې کلمه ویلو او چې بیا یې وایي نو بیا به تنده ختم شي مزیدي. خو دا خو به هم یو یقین غواړي که نه دا تبلیغ والا چې یقین جوړ کړي دا صحیح وایو. اوس که یو سړي په یو خبره یقین نشته
एकदم ورته ته وې یو ځکه قطار لګېدلې راشن میلاویږي د دجال د طرف نه او بل طرف ته کلمه ده او ته چاته وایي چې درېیمه کلمه هغه وایي چې ملا دلته کښېنه درېیمه کلمې وایي او هغلته قطار ولاړ دی ښه مزېدار او یوازې به پرېږدي تاسو بیا موږ یوازې پرېږدئ ځکه که د دنیا د محبت تونه غالب و څنګه چې دی نو بس بیا خو بس د دجال پسې به روانېدلي نو دا مغلوب کول دي عزتمندو دا غیر پورا مستقل محنت هم دی د الله پاک نه غوښتل هم دي او دین مال چې دی که نه بد نه دی چې چاله الله ورکړی خو دا په دین صرف کا موږ په پښتنو کې دا بیماری ده عبادت بدني ته د شبر زامن دي او عبادت مالی ته بیا که په مدرسه باندې مال لګول شي په امام په پښتنو په معاشره کې د امام دونه معمولی تنخواه او دونه په معمولی تنخواه مدرس او قاری او که چېرته څه فیسي هغې ته هم پښتانه تیار نه وي ما ته یو کس ویل دا پنجابیان چې دا په سخاوت او په مال لګولو کې ښه او دا پښتانه په دې کې کمزوري واقعي د دې څه وجه کېدی شي ما څه خبره یم چې زما په ذهن کې خو دوه نکتې راځي یو خو دا چې دا موږ چې واړه دا پښتانه د خپل ماشومان تړي د اول نه موږ تړلي وو او دا پنجابیان نه تړي پنجابیان چې دي که نه هغه ماشوم د اول نه تړي موږ به تلي لاهور ته نو یو ماشوم موږ تړلی وو هلته مدرسة البنات و هغې کې دننه وړی هغه کتنا خوبصورت بچه ہے اللہ کی پناہ ایسے بندہ ہوا ہے ہل نہیں سکتا ویل داسې کلک کلکې تړلی دی نو یو خو هغوی تړي نه موږ یې تړلی یو د هغې هم اثر دی او ما ویل دویمه نکته دا ده چې دا موږ دا پښتانه چې نو موږ جیب د زړه په سر د پاسه جوړو او پنجابیان یې په خښتک کې جوړوي نو زړه د پاسه چې ته جیب جوړ کړې نو دا روپۍ خو د جیب نه راوځي دا خو دننه د زړه نه ته راوباسې نو دا ډېرې عظیمې موږ ته ښکاري نو دې رایستل ګراني او خښتک کې خلک بېکاره سیز ږدي نو دغه ځای نه رایستلی چې دی بیا اساني وي چې څه ومایي چې دا جیبونه دی ته خو که څه خو بهرحال دا مال چې دی په صحیح مصرف دا ولګو دین چې دی هغه زمونږ د مال پکې هم ډېر لوی مصارف دي په مدرسو کې په مساجدو کې په علماو باندې په دیني افرادو باندې او دې کې دا مقصد هم دی چې کله انسان مال لګوي نو بیا دې محبت کمیږي هم یو څیز لاړه بس مینه به کمه شي چې څومره ته زیاتې ولګې نه او مصرف ولا نه ګورې بیا به دې محبت زیاتېږي او بې لګولو ته هم د خلکو زړه نه کېږي مخکې څو وخت مخکې د سوات کې یو حاجي صاحب مړو ما ته یو مولوي صاحب ټلیفون وکړو ویل دا په چینګم حاجي صاحب مشهور ما ورته دا ولي ویل د پټرول پمپونه وو سی ان جي پمپونه دونه دولت اوسه ویل نور خلک خو څه کوي ځانه به هم ډوډۍ نه خوړه چې خرچه پې ډېر راځي ویل د ماسپښین په ټیم کې به یو کپ چې او 10 روپیز کیک ورسره خوړو او اکثر به چینګم چوپو خلکو به خندل چې دا د معدې له دوکه ورکوي چې څه در روان دي لکه بس هغه معده په دې د لاسه کوي ویل په چینګم حاجي صاحب مشهور و هر څه تې پاتې شو لاړه مړ شو داسې به د چینګم حاجي صاحب په شان ارماني د دنیا نه لاړ شو او بیا به خفه یو د دې وجې نه دنیا محبت مغلوب کو او د دین محبت او د دین والو محبت دین چې دی که نه هغه د دینداره طبقې په ضمن کې به موږ ته میلاویږي د هغوی په صحبت کې دغه محبت موږ تاسو په زړه کې راولو علما طلبا قرا دا طبقې موږ ته معمولی ښکاري په دنیا کې خو موږ وایو چې د دې څه حیثیت دی په دنیا کې خو چې څوک یعنی په کور کې چرګ تک شیش هم نشي ویلی نو په جومات کې مولوي صاحب ته قارېدی شي اورې که په کور کې خو زموږ داسې پوزیشن یې ویل یو ته ویل شملې تروې کړی وې دومره هم نشو ویلی چې دا تروي دي هسې یېرېده ویله ایشي شي که او ګوټې ته وقسم شوت وې ښځې ورته ویل څه ایشیش کې ویل نه څه خو مې نه ویل خو هسې که نه نو بس رپیږي ړچېږي او منډه کړې ده هغې پسې ډانګې راغېستی دی او دې سپلی تړل دی وخت پې د ور نه بار د بله دننه د راګرځېدلی وی چې لکه بچ شوم که نه ویل حق ویم او حق به ویم حق ویم او حق به ویم څوک مې د حق وینا نه نشي منع کولی تروي دي بیا منډه کړوه چې په ژوند ژوندی وی سپینه ګړندی وی نو کور شملو ته تروي هم نشي ویلی او په جماعت کې مولوي صاحب ته قاري صاحب باندې ښه دوړه دباو کولی شي اورې وي که نور چاته څه ویلی شم که نه او ژرندهګړي یې ستا خو داسې داسې کولی شم نو دا نه کوي عزتمندو دا طبقې چې دي که نه دا موږ ته وړې ښکاري د الله په دربار کې دا طبقو والا اوچت خلک دی حدیث کې دی که نه اعلان به وشي آخرت کې این العلماء این القراء این الحفاظ این الائمه این المؤذنون علما چرته دي قاریان د قرآن چرته دي حافظان د قرآن چرته دي امامان د مسجد چرته دي اذان ویونکي خلک چرته دي دیو دی را مخکې شي خاص مقام ته
دیو به راجمع کړی شي. یو حدیث کې راځي چې علماو به ټول راجمع کړی شي کې غټ او واړه ټول راځي او د معاذ ابن جبل رضی الله عنه په لاس کې به یو جنډه ورکړی شي او ټول علماو ته به ویل شي چې دی جنډه پسې په معاذ ابن جبل رضی الله عنه پسې روان شي او بې حساب او بې کتاب ټول جنت ته داخل شي. مونږ باسي په دنیا کې په علماو پسې خبرې کړي خپل خولې به مسخا کړي الته به دوی ته دا مقام میلاو شي. نو دا طبقې والا خلک معمولی ونه ګڼو عزتمندو، دا د الله په دربار کې اوچت دي او مونږ او تاسو ته هم دیو خلکو ته د عزت او د عظمت په نظر کتل پکار دي. اخر کې به تداوم د یو د تجربې نه دا خبره ثابت ده چې څوک د علماو قدر کوي د زړه نه د پالیسۍ په بنیاد نه، الله پاک به د هغه په بچو کې عالمان او حافظان پیدا کوي که ظاهري اسباب یو که نه وي. زمونږ والد صاحب چې دی هغه د علماو ډېر قدر او زمونږ نیکه الله پاک دی وبخي دادا ویل هغه به هم د علماو ډېر قدر کاوه. زمونږ خپل کور کې صرف چې دی نو 11 علما او حافظان خو بشمار او دا د هغې قدردانۍ چې د زړه نه هغه د علماو پالیسۍ په بنیاد نه. او دا یو خبره ذهن کې کېده وایي دا هم نه چېرې څوک دا زمونږ د پارټۍ عالم دی او دا پارټیان مارټیان وروسته جوړې شوي دي. عالم دی زمونږ قدردان دی زمونږ د سر تاج دی، موږ به د هغې سره محبت کوو، قدر به کوو، عزت به کوو، عظمت په نظر باندې به ورته ګورو د قرآن په نسبت سره. قرآن والا عالم دی. ګوره دا مولانا جمیل صاحب رحمت الله علیه فرمایل په سن 1998 کې په کال کې زه تبلیغ کې چلیدم نو مولانا جمیل صاحب زموږ د ریوان امام ډېر ښایسته عالم ډېر ښکلې خبره کوله. وی ګوره وی که یو عالم دی غلطي هم پکې ده که نه بیا به موږ قدر کوو. او یو ښکلی مثال یې ذکر کوو دا قرآن شریف دی بلکې دا په چاپخانه کې غلط چاپ شي که نه دوی ته پته ده کله به پریس کې غلط شي اوله سپاره وروسته لاړه شي او دویمه مخکې راشي څه پاڼې د اولې سپارې 15مې له لاړې شي څه دی خو پریس کې غلط شي. ویل حکم دا دی فتوا دا ده چې په پریس کې کم قرآن غلط چاپ شوی دی په دې کې به سبق نه وي ځکه مضمون مخکې وروسته شوی دی سبق به پکې نه وي خو ادب به بیا هم کې احترام به بیا هم کې داسې نه چې دا غلط چاپ شوی دی دا د خپل لاندې که دا بیا هم په سر کې دی دا هم په احترام سره کېده. وایي که کم عالم کې غلطي ده که ستا زړه نه غواړي هغې نه مسلې تپوس مه کوه نور ډېر شی بل چا نه وکړه خو ادب به د دې هم کې احترام به د دې هم کې او د ده بې ادبي به نه کې. د دې وجې نه د علماو د حفاظو د قراو دا قدر وکړو. خاص طور سره تبلیغ والا ملګرو ته درخواست دی کله کله ډېر وارې د تبلیغ والو طرف نه موږ ته شکایت راځي چېرې ستاسو تبلیغي د ملا څه داسې وکړو. مشرانو خدا وایي چې خاص طور سره چې درس د قرآن کېږي ټول ملګري به په هغه کې کښېني تعلیم کېږي په هغې کې به کښېنو. تبلیغ د خپلې اصلاح دپاره دی تقابل دپاره نه دی. یو مولي صاحب ما ته ټلیفون وکړو ویل تاسو د 6 نمبرو په ځای 1 نمبر یې شروع کړلی ما ویل مونږ خو دا 6 زه ته 25 کاله وشو. ویل 1 نمبر ته خبر نه یې معنی نه ویل 1 نمبر پکې دا برتې شوی دی چې په هر تبلیغي باندې دومره علم فرض دی چې خپل جومات امام پې تنګولی شي نو دا نمبر تې نه کټ کو دا پکې نشته دی ښه د علماو به موږ قدر کوو. تبلیغ دې دپاره نه دی چې موږ پې علما تنګو یا به موږ د هغې نه اوچت شو هغه زموږ د سر تاجونه دي. مولانا جمیل صاحب خبره ده 2007 کې موږ بار ملک ته تلو هدایاتو کې ویل ارے بھائی 4 مہینے میں کوئی مولوی قاضی مفتی نہیں بنتا بس زندگی گزارنے کا ढंग آ جاتا ہے. دا خو د ژوند تېرول یو ढंग او سلیقه سړي له راشي چې ژوند به څنګه تېروم نور په دې کې څوک قاضي او مفتی نه جوړیږي. نو تبلیغ کې د خپلې اصلاح دپاره اوقات ولګو او د علماو قدردانی وکړو او د خپلو بچو تربیت او د اصلاح کوشش وکړو فکرمن شو ولا هسې نه چې زمونږ دا بچي په زمونږ دپاره په کور کې دننه درد سر او د پریشانۍ سبب جوړ نشي. الله پاک دې موږ تاسو له د خپلې اصلاح او د خپلو بچو د تربیت توفیق راکړي او الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو باندې د دین محبت او د قرآن محبت او د آخرت محبت غالب شي او د دنیا محبت مغلوب شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.